د بډخیلی د غره په لمن کې پرته علاقہ کلیتو د سیاحت لپاره یو ښه ځای دی ځکه چې دغلته مشهور آبشار یعنی زوړندې اوبه واقع دي لیکن د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په علاقه کې ضرورت د ډسپنسري دی ولی سرکار ولې ډسپنسري نه ورکوي بلکې الټا ورته سړک جوړوي مقامي خلک وایي چې زموږ بنیادي چې کوم مطالبه ده هغه د ډسپنسري د جوړولو ده د سړک د جوړښت نه ولسته د صحت په شمول د ژوند بنیادي سہولیات ورکول د ریاست مهم فرض وي خو د بده مرغه د بډخیلی کلیتو سیمه کومه چې د غره لمن کې آباد ده او د ژوند تیرولو د رنګه سہولیاتو څخه محرومه ده ډېر حکومتونه رااله او لاړل خو هیچا هم د دې سیمې د ولس ژوندون بدلولو لپاره څه قسمه عملي ګام اوچت نه کړو د دې سیمې زیاتره خلک د خشاکو د ګیډي او د کروندې سره تړون لري او اکثر د غره نه د راپریوتو پیخي مخې ته راځي ولی په سیمه کې ډسپنسري هم نشته بعضې وخت د پیخي زخمي تنان د بډخیلی هسپتال رسېدو نه وړاندې په حق ورسیږي دې سیمې ته مهال د ډسپنسري لوی ضرورت دی ولی حکومت د غره سر ته د روډ ایستلو په منصوبه کار پیل کړو په کومې چې ځایي خلک حیران دي او وایي چې غیر آباد او ځنګل ته د روډ ایستلو څه قسمه ضرورت نشته ولی حکومت د ولس ستونزې حل کړي چې اوس ځنګل ته روډ وباسي سپیشل غر ته لار وباسي کلیتو وباسه کنه کلی خلکو ته به سهولت وي زمونږ بیمار دغه ځای نه په کټ راوالو اکثر هسپتال ته ونه رسي په لاره لکه په حق رسېدلی نو تکلیفات هلته دي کوم ځای کې تکلیف یې هلته کار په کار دی په خوشي غر کې ته روډ وباسي هلته څه کلی نه دی آباد او هلته چې کوم دی خو پیریان دي او ګیدړ دي او د نور کوم ځناور دي د هغې دپاره خو چې کوم دی روډ ته امره ضرورت نشته او که پاکستان ډېره زیاته ترقي وکړي بیا به دوی له هم وباسو خیر دی دا شړه علاقه د بره غر دی په دې کې د روډ هېڅ ضرورت نشته روډ چې کم طرف ته ضرورت دی هغه طرف ته دوی روډ نه وباسي لکه چارکوټلۍ چې کومه ده چارکوټلۍ ته د روډ ضرورت دی چې په هغې کې بیمار چې بډخیلې ته رارسي نو هغه په لارې مړي هغوی په اوږو راوړي هغوی ته لارې مخکې بندې دي شوی روډ دی هغوی ته بند دی د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت تی ځنګل ته د روډ ایستلو په ځای ولس ته د صحت سہولیات ورکړي ګنې د احتجاج لړۍ به پیل کړو عمران زریاب خیبر نیوز مالکند